السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر وئ. الله جل شانه د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانی او غم نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. ما نن تاسو دپاره یو ډیره طاقتوره او عظیم الشانه او ښایسته وظیفه راوړې ده چې د هغې په کولو سره به الله جل شانه ستاسو د کور نه، ستاسو د کورونو نه غریبي داسې ختمه کړي، نیستي به دې داسې ختمه کړي چې ستاسو په وهم او په ګمان کې به هم نه وي. یعنی ډېر وره مالداري به پکې راولي او تاسو کور نه به غریبي بیخي ختمه کړي، او تاسو له به الله جل شانه رزق حلال د داسې ځایونو نه درکوي چې ستاسو به په وهم او په ګمان کې هم نه وي. وظیفه ډېره اسانه هم ده او د هغې دپاره یو خاص ورځ ده او خاص ټیم دی. په خاص ورځ کې خاص ټیم دی، یعنی د جمعرات په ورځ د ماښام مانځه نه بعد به دا وظیفه کول وي. ډېره اسانه وظیفه ده، څه ګرانه پکې نشته دی، او ډېر په اسانه طریقه باندې او ډېر په لږ وخت کې کیږي. یعنی د جمعرات په ورځ، یعنی زیارت په ورځ د ماښام مونځ نه پس سړی کله مونځ وکړي، بیا پسې سنت وکړي، بیا پسې اوابین وکړي، 2 رکعته وي، 4 وي، 6 وي، نو د هغې نه پس بیا به 3 ځله دا څو درود شریف ووایي. بیا به د هغې نه پس 21 مرتبه یعنی 21 ځله سورة الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا صورت په 21 ځله یعنی 21 مرتبه ووایي. بیا به 3 ځله درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایي. نو او بیا به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ. نو په دې سره به ستاسو د کور نه غریبي ختمه شي، او ستاسو په رزق او په مال کې به برکت پیدا شي، او الله جل شانه به تاسو له رزق د داسې ځای نه درکړي چې ستاسو به په وهم او په ګمان کې هم نه وي. دا وظیفه یو ځلې بیا واورئ. د زیارت په ورځ د ماښام مونځ نه پس یعنی د جمعې په شپه 3 ځله به درود شریف په نبی علیه السلام باندې ووایئ. بیا به 21 مرتبه یعنی 21 ځله سورة الکوثر ووایئ، او بیا به 3 ځله درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایئ، او بیا به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.